هغه عظیم لیډر د یو سازش ملک د یو سازش لاندې هغه د پرایم منسټر د کرسۍ نه لرې کو او د پی ډي ایم په شکل کې دغه عذاب په پاکستان باندې نازل کو. نن هغه ادارو ته هم دا خواست کوم او دغه ادارو ته هم دا وایم که تاسو محب وطن یې نو کم سے کم د ملک په مفادو کې ودرېږئ، د غدارانو په مفادو کې مه ودرېږئ، د غدارانو په صف کې مه ودرېږئ. د یو غل سړي مرګتیا غل جوړېدل دي. ته لاړله د هر ملک دروازه یې کټکټاو کړله او د هغې نه ورته هېڅ ریسپانس میلاو نه شو، واپس راغله ده. او نن زمونږ هغه عظیم لیډر عزتمندو چې به د کم ملک دوره کوله استقبال به یې کېدو او د هغې سره سره به ورته دا سوال جواب کېدو چې امیر ته مزه مونږ در خپل تعاون کوو، بلاسو تاسو ته مونږ پیسې درکوو، ستاسو ملک په خپلو پښو ودرو. نن بیا وګورئ عزتمندو